سلامونه ملګرو. جنید خان ما پرونه داسې په سوشل میډیا باندې دا یو خبره ډیره زیاته زیرګرد شته چې عافیه صدیقی د امریکای د جیل نه رها شوې ده او د افغانستان په ایرپورټ باندې دا غي لینډینګ شوې ده، افغانستان ته راغلې ده. نو په دې ویډیو کې تاسو سره مکمل معلومات زه شریکوم چې آیا دا حقیقت ته کنه. ډیر مرګرو مال هم میسجز کړی دي په ویډیو باندې، هم کمنټ کوي چې د حواله سره. نو دا چې کوم خبر راغله په میډیا باندې د کې هیڅ قسم حقیقت نشته ده. د عافیه صدیقی چې کوم وکیل دی کرنټلی امریکا کې چې کوم دغه وکیل دی دغه چې کوم بیان راغلی په هغې باندې هم خبره کوو، خو دا په میډیا باندې پرونه داسې دا یو پراپیګنډا روانه ده چې عافیه صدیقی که چېرې په ریشه باندې رها شوي وه نو تاسو به د پاکستان دا حکمرانان کتلي وو، دی به په افغانستان کې ولاړو چې څه ټایم به راځي چې موږ پې خپل نوم جوړ کړو، چې یو به نواز شریف هم وله ولاړو، شهباز شریف هم وله ولاړو، جیل ته به وله زرداري هم ولاړو، ټول به ولاړو، دی به پې خپل نوم جوړولو. خو دې کې هېڅ قسم حقیقت نشته دی. کرنټلی اوس یو څو ورځې مخکې د عافیه صدیقی چې کوم وکیل دی په امریکا کې هغه دا بیان جاری کړی چې د عافیه صدیقی کیس خو زه چلوم، خو د عافیه صدیقی کیس کې د پاکستان د حکومت هم انوالومنت ضروری دی، چې د پاکستان حکومت هم امریکا له څه ناڅه ریکویسټ وکړي یا څه ناڅه خبره امریکا سره وکړي د هغې د رهایي حوالې سره، نو هله به د هغې رهایي کېږي. یو د پاکستان عوام چې هغه هم په میډیا باندې د عافیه صدیقی د پاره بار بار आवाज اوچتای، د عافیه صدیقی وکیل ویل دي او یو د پاکستان حکومت یاد کړی دی، نو اله به د هغې رهایي چې کوم دی مطلب اسانه شله به هغې له رهایي میلو شي. عافیه صدیقی په کومه طریقه باندې گرفتار شوې ده، کوم ځای کې ساتلی شوې وه، پیل افغانستان کې ساتلی شوې وه، بګرام جیل چې کوم دی کې وه، هغې نه بیا لاړه امریکا جیل له، په هغې سره چې څومره زیاتیات شوي دي د هغې پوره سټوري چې کوم دی ما څو ویډیوز په هغې باندې جوړ کړي دي. د عافیه صدیقی په زندګۍ باندې ولې گرفتار شوی، څه چلې کړی، څه چلې نه دی کړی، د هغې بچي کوم ځای کې یو بچی اوس هم لا بېدرکه دی، 3 بچو سره یې ګرفتاره کړې وه چې 2 پاکستان ته بیا راولېږل او یو بچی پته نه لګي چې هغه کم ځای دی کم ځای نه دی، هېڅ پته د هغه نه لګي. نو داسې ډېرې خبرې دي، خو په دا کومه خبره چې پرونه داسې په میډیا باندې زیرګرد شته چې هغه رها شوې ده او افغانستان باندې به د هغې لینډینګ کېږي، نو دا خبره خو ځکه دې کې خو هېڅ قسم حقیقت ځکه نشته دی چې د امریکا فلایټ افغانستان ته ډایرکټ راځي نه، افغانستان ته د امریکا فلایټ شته نه، افغانستان او د امریکا تعلقات الریډي تاسو له پته چې څنګه دي. که چېرې بیا راتلم نو بیا د پاکستان په ایرپورټ باندې ولې نه راوسته، پاکستان ته ډایرکټ ولې نه راوسته، او که چېرې راوستې ډایرکټ هلته افغانستان ته، نو بیا د افغانستان حکومت په دا خبر چرولو چې عافیه صدیقی امریکا موږ ته یا په حواله کوي، د افغانستان په میډیا باندې به دا خبر ټول نه پیل راتلو، نو څوک خبر هم نه دی، یو میډیا هم نه دا خبر، نه د افغانستان میډیا په دې باندې څه بیان جاری کړی دی، نه د پاکستان میډیا له طرفې څه بیان راغلی دی، او موږ پښتانه لګیا یو په پرونه داسې په میډیا باندې یو درز غوبل دی چې عافیه صدیقی رها شو او د افغانستان په ایرپورټ باندې به هغه راځي او فلانه ډینګړه. ډېر خلکو مال هم میسج وکړي دی کې هېڅ قسم حقیقت نشته. الله دې وکړي چې رها شي، الله دې وکړي چې نن رها شي، په دې ټایم رها شي، د امریکې په زړه باندې لږ د رحم اوبه توی شي او را رهایي کړي. موږ غواړو چې رها شي، خو دا فیک خبر چلول، فیک نیوز چلول د خپل پیج دپاره یا هسې د خپل ځان دپاره، نو دومره غټه مطلب هغه تاسو له معلومه ده د هغې خپله فیملی د هغې په تمه، د هغې سترګې سپینې شوې لارو لږ په کتو باندې، د هغې بچي دي، د هغې خوریانې دي، هغې یو خپله فیملی ده. نو دا خبر چې ګوري خامخا ایله به هم زړه له ټیس رسي، به هم هارټ کېږي. نو مه کوئ داسې فیک خبرونه مه چلوئ، بیا د چا مرګ حوالې سره یا داسې د چا دغه حوالې سره دې سره دل ازاري کېږي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه، ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.